أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اسماء الله الحسنى کے نن بباحث کو انشاءاللہ دو اللہ دو اسم قہار و قاہرنا قاف ہے اور غالب کے دو دوئی کامیاب دل د پاسک دل پورتک دل یو سیز پخپل کنٹرول کے اقتدار کے اغسطل دیتا وی قہر. بار بار مونږ دا وایو چې بعض الفاظ د عربی او د نورو ژبو مشترک غوندې ښکاري لیکن هغه مشترک نه وي. پښتو کې اردو کې قهر جدا چیز دی. غصې ته خلق قهر وایي. قهر او قهر خلق وی فلان کې فلان کی تو قارت خدا اللہ د اسم د القهار بارے کې خیال د خلق خدا دے چې ګندې دا داغه د قهر او داغه د غضب ګندې سم مظهر دے او دغه نوم دے. مینس کې خبره دا سے نه ده دا الله اسماء چونکه داغه په صفات او دلالت کوي د دې وجنه توحید د تفصیل لپاره دا ضروری ده چې انسان د الله د اسماء او واقف وي او پدې پوئیږي چې د الله په باره کې د اسم د استعمال مقصد سره او د معنا سره که د الله اسماء کې دا فائدې نه وي نو قرآن مجید بدا نه فرمایل چې لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. دا ترغیب ورکړم په دې چې مسلمانان د اسماء حسنا مفهوم باندې پوه شي. څنګه چې مخکې نه بار بار مونږ وایو زمونږ خلق د اسماء حسنا نه صرف دا مطلب اخلي چې ستاسو کار پیښ شي نه بس یو شروع کا او پاغي وایخ پچا باندې غالب کېدل غواړي یا قهار یا قهار وایخ. دا یو عام ریسپانس ته دخل کو داسې کوي. دا ټول سوزونه د بے علمۍ ناراضي. قهر د الله صفت ده داغه د جبروت او طاقت مظهر ده. د دې لپاره نورو ژبو کې لفظ مونږ سره نشته دی البته دا انګریزي چې کوم لفظ دی کنټرولر دا د صحیح مفهوم ادا کوي. یعنی کائنات کے ہر څه چې دي دا ټول د الله کنټرول کوي. دا ټیک دا جزوی طور وقتی طور بعض خلق مالکان می مجازی بعض خلق سرا تصرف هم وی مجازی سو خلق جند و مرگم جوړی یو سگئی بل سگئی لیکن دا ټول د اسباب و دلان دی. یو داسې ذات چې هغه اسباب ته نه دی محتاج او یو داسې ذات چې دا ټول سوزونه د هغه په قبضه قدرت کې دی هغه ته وایي قهار. یوازې دا اسم دا مونږ ته دعوت راکوي او دې کې دا تعلیم شاید کافی دی چې انسان دې خپل هر یو تکلیف د الله دربار ته وړي. آیتونه چې کوم ویلي دي د سیدنا یوسف علیه السلام د تبلیغ د سلسله آیتونه هغه د شاهد دی
انبیاء علیہم السلام دا اللہ پا توحید دا ٹول نخپوئی اسماء اللہ الحسنہ دا ایمان خبر رخ من احصاها دخل الجنہ چاچ دارا گیر کلل دے و جنت تزی آگے گن تفاسیر ما کرو دے بحث اول گیر پیکیو دا ہم دے چچا دا پا عقیدہ کے را گیر کلل دے و جنتی یعنی دا عقیدہ اسماری دا انسان عقیدہ بدائی چیو دا سے ذات چی دا ٹول مخلوق اغتا محتاج دے او دا ہر چا اختیار اغسر دے اغا اللہ دے اغتا القہار ہوئی اغتا قاہر ہوئی. قرآن مجید بطور شاہد گن کرتا فرمائی لی وہو القاہر فوق عبادہ اللہ خپلو بندگانو بانے قاہر دے پدی غالب دے دا ہر صداقہ پہ اختیار کی ہواگان یا خواہ دیخوا کول باران ورول نو ورول مصیبت راوستل مصیبت لرے کول سوک نرم دل کول سوک سخت دل کول دا ٹول القاہر فوق عبادہ در اللہ اختیار دے. بعض خلق و خپل دا اختیار غلط ہم استعمال کرو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام چکلا خپل مرگری دین ترو بلل او داغی دا نجات سو لارے تلاش کرا نو فرعون خلق و طویل زی چزو اور پسیخ انا فوقهم قاہرون دا زمونگ غلامان دی واقعی خو زمونگ پلاس کی دی بسنگ زمونگ نتخت دا فرعونی ذہنیت دے چیو سڑے دے یو معمولی اختیار نا دے یو معمولی اقتدار نا دمر غلط فیدا اخلی دا فراعنہ ننم دیر شیریخ چی معمولی گن دے اختیار پلاس کے ورشی دا غیر ناجائز و غلط استعمال ہو گئی. قرآن مجید دار سو واضح کئی دے دا پارا چی مسلمانان دے مصائب و نظام ساتھی دا حرکتون نکی اگی چی خپل اختیار و خپل مرتبہ دا غیر غلط استعمال گئی. صحیح استعمال پگار دے صحیح استعمال لائے چی او سڑے اللہ آگا پیدا کرے دے اللہ دا آگا خالق و مالک دے او اللہ آگا لے اختیار ور کرے دے چکتو رحمان طرف تروانے گے او کت شیطان طرف تروانے گے استا خوخدا استا اختیار دے. لیکن دا اللہ رضا پاغ لار کے دا چیتا دا رحمان لار ہوئی او دا اللہ ناراستیا دا شیطان پہ اتباع کے دا لیکن انسان تے اختیار ورکو استا اختیار دے. بعض خلق دے اختیار دا چالا نہ ورکی اختیار یعنی اللہ اختیار ورکڑ دے لیکن انسان اختیار نہ ورکی دے وئی آگا شیب ٹک گنے کم چے زوے پیدا خو اللہ نہ وئی دس. اللہ رب العزت دا دنیا دار الامتحان دے دیکھے ازمیخ کی دیکھے دا رحمان و دا شیطان دا دوارو قوانین یو دے روانی. اللہ لا یرضا لعبادہ الکفر دخپلو بندگانو پا کفر راضی نہ دے لیکن اجازت ورکڑ دے. دا کفر داعی شیطان دے اور توحید داعی رحمان دے. دا توحید دا پرچار دا پارا اللہ انبیاء علیہ السلام را لی گریو اور شیطان مرگرتیا کئی دا کفری نظام اٹول تسلیم دی لیکن جبر پچانش ترے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دا عقیدی پا باب کے پہچ چابانے سے سختی نشتر یو سڑے چی مسلمان شین آغخ پل اختیار ختم کرے رے پدے وجہ مسلمان مانے و سختی پدے باب کے چکدے سو گناہو کی دن رازہ لگا دا پرید لگا شے دن رازہ دن
برانډه کې مو درېږه دن راځي دن نه دشتره کلاو ورته لکه دا بل سيزونه ټوپونه وګورنه وي بجلی نشته اللہ دا آخری پا باب کے پا غیر مسلموں باندے پابندے نے لگے زمونگ دا پارم طریقہ دارا چی مونگا رقم سیز دا عیان یو پا غیبانے با شاہد پیش کو دلیل با پیش کو دا غیر نتیجہ با خیو چی نتیجہ دا غدا او کچا سر پا غیبانے سمخالف دلیل لے دا غیر تجزیہ با سڑے ہو کی دا غیر جائزہ با آخری و غیر تا بغلط ہوئی بس کار زمون ختم شو یو سړی د غوږه نیول او خامخا په سمه لار روانول دا خو د انبیاءو کارم نه دی لست علیهم بمسیطر ته د دې څوکیدار نه د خلقو هم څه ذمہ داري شته دی د خلقو ذمہ داري دا ده چې دوی صحیح دین وپېژني توحید وپېژني شرک وپېژني د توحید پرچار وکړي او د شرک تردید وکړي وبالخصوص د دې صفت چې الله رب العزت هو القاهر فوق عباده دا ټول مخلوق دا الله عبید دي الله امریان دي داسې کارونه راشي چې انسان په کې اس نشي کولی یوازې مسلمان نه بلکې کافر په کې هم څه نشي کولی الله چې کله یو کافر مړ کول غواړي ستا په خیاله کافر به مري که به نه مري د دې وجه دا ده چې الله قاهر دی د هغه د حکم نفاذ عرضه کېږي صرف دومره ده چې هغه په دین منلو کې په چا جبر نه کوي زمونږ د خلقو دا ډېر عجیب و غریب انتظام دی چې دی وی حالات بالا یې ښه کېږي چې یو خوني انقلاب راشي او دا ټول خلک مړه شي ته پکې هم مړ شي خو چې خوني انقلاب راشي نو بیا به اسلام په چا نافظ کې دا سیاسي چغې خلق ډېرې وایي دې چغو ضرورت نشته د اصلاح احوال ضرورت ده مسلمانانو ته دین وښیه بحث چلیږي نن سبا ډېر زور شور سره چې یو سړی یو مجلس کې 3 طلاق ورکړي نو دا 3 نافذ کېږي که دا یو لوی سوال روان دی خلک یې کوي بحثونه پې کېږي مناظرې پې کېږي هېڅوک د الله بنده را تپوس نه کوي چې په شریعت کې طلاق ورکولو څه طریقه ده د مسلمانانو نظر کې دومره فرق راغلی دی دا کومې طریقې سره چې خلک طلاق ورکوي آیا دا د شریعت طریقه ده علماء کرام هغې نه لا انخطا شوی دی طریقه خدا نه ده دغه باس پرېږده 3 کېږي که نه کېږي د دې تپوس وکړه چې شریعت د طلاق ورکولو څه طریقه ښودلې ده قرآن مجید څه طریقه ښودلې ده نو بیا دې بحث به ضرورت نه دا کم چې ته کې فضول بحث شریعت طریقه دا ښودلې ده چې کله یو ښځه پاکوي طهر کی او خاوند هغه د ځانه جدا کول غواړي نو په یو طهر کې د هغې له یو طلاق ورکړي یو طلاق دی ورکړي بس او په دغه طهر کې دی هغې ته نزدېکت نه کوي یو میاشت پې تېره شوه دغه شان شریعت خامخا دا نه غواړي چې سړی او ښځه دی د یو بل نه جدا شي دا د خلکو کارونه دي
د سره درې سيزونه یې درې واړه په یو ځای ورکړي وی دی ګناهګار څومره دی او ګناه کبیره کړی او لوی ګناه دی او د دې لیکونکي علماء کرام الله دې زموږ په حال رحم وکړي علماء کرام چې طلاق نامه لیکي هغه هم چل نه ور دي درې واړه په یو ځای ور خلاص کړي ځان مې ته بیغمه ګناه دی وی څومره کوي دا طلاق بدعي وي درې طلاق په یو ځای د لاس نه ورکول دا طلاق سنت دي که طلاق بدعي دي بدعي دي بدعت په ارتکاب سره ګناهګار کنه ګناهګار نه دا بدعتي دی که ملا صاحب چرته بدعت کوي نو خلک لګیا شي چې دی دا بدعتو کو دا او کو دا ټول امیان هم بدعتيان دي نه ملا صاحب له بدعت دو طلاق چل ور دي او نه عوام له ور دي کلا چې د یو سړي او د ښځې آپس کې نکاح شوی دی هغې ډېر تاوان هم شوی دی د مهر تعین هم شوی دی ګواهان پې هم پېښ شوي په دې وجه دې ازادول یا خلاصول دا د منډې کار نه دی زمونږ خلک څه وایي جي غوسه شو نو پوه نه شو غوسه نه دی چې سزا ومومي که یو 3 کاله قید دی وخوري بیا به کار سمي بیا به دی داسې نه غوسه کېږي چې دا عقل په ځای نه او چې کله پته ولګي چې ما خو 3 طلاق ورکړل او ښځه طلاقه شوې ده نو بیا غریب لی پلی ګرځي ټول رپېږي چې خدای څه وکړم شریعت طریقه دغه ده دی د یو طلاق ورکړي هغه طهر کې میاشت ټایم تقریبا ښځې سره شته اب هم سوچو کی او خاون بم سوچو کی چاہے دا ښځه جدا کم او که نه او ښځه به هم فکر او سوچ کوي چې خاون خو ما پرېږدي مال هم خپله رویه بدلول غواړي مشران ته هم پته ولګېږي هغوی به واپس کې راشي او د کور د بچ کولو کوشش به وکړي خو چې صاحب 3 واړه په یو ځای ور خلاص کړل اوس به دا څوک بچ کوي اوس یو څوک نشي بچ کولی اوس معامله بدله چې کله هغه طهر په دې تیر شي او پسې منسز رالل د منسز کې خو رجوع نه کېږي ورپسې بل طهر راغی نو که خاون خامخا وایي چې ښځه طلاقوم نو دویم طلاق دی په دویم طهر کې ورکړي یوې 13 میاشت ورکړی نو یوې 2 میاشت کې ورشه 2 شو اوس هم که تر منسس پورې دی رجوع کوي نو رجوع کولی شي شریعت څومره ښه نظام دی اور سړی څه وایي زمونږ کامیابي د الله او د هغه د رسول په پورا حکمونو منلو کې ده په طلاق کې جوړ نه ده که نه دا شریعت حکم نه دی چې ټول ګرم ګرم کېږي دا ټول غیر شرعي طریقې دي که دی اراده کوي بالفرض غواړي دی چې د ښځې اصلاح دي شي نو په کار دا دی چې په دویم طهر کې هم دی نزدېکت ونه کړي چې بل طهر راشي نه کې دی ښځې ته رجوع نه کوي خو د سره لاس کې یو طلاق پاتې دی ګوره دا د شریعت طریقه ده یعنی د یو ښځې په طلاقولو باندې کم سے کم 3 میاشتې لګي او زمونږ صاحبانو بس یو 2 3 خبره ختمه شریعت خلق زدگی په هغې عمل کوي که د دې خیال لای چې مونځ فرض دی او 10 ورله فرض دی بس دکه کافي ده د ښځې په شرعي طریقه پرېښودل دا هم فرض دی که بالفرض سړی په دې 3 میاشت کې رجوع نه کړي نو ښځه او خاوند به د یو بل نه جدا شي دې ته باین وایي یو بل نه جدا شو
خو ښځه داسې جدا نه ده چې ګندې دا بل ځای نکاح کولی شي. اوس هم دې سره موقع شته دی، د سوچ بچار موقع شته، د مصلحت ټیم شته دی چې دوه کسان کینی او دا کورنۍ کې یو ځای کړي. ولې دریم طلاق لا خاوند نه دی ورکړي. نو که بالفرض دی کورنۍ کې روغ شو نو دی له به د نکاح تجدید وکړی شي، نوی نکاح به ورله وتړلی شي. شریعت کې د طلاق دغه طریقه ده، قرآن کې دا طریقه ښودلې ده، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. دا د نکاح د طلاق مسله دا ډیره هم ده. خلق صدې خوا دی او صدې خوا دی چې درې په یو ځای کې ووایي او دا کېږي که نه کېږي. دا بحث غلط دی رسر نه، دې ضرورت نشته. خلق پوهه په دې کا چې طلاق ورکولو شرعي طریقه سره، نو شرعي طریقه طلاق دغه ده. یو قوم چې طلاق د شرعي طریقې نه واقف نه وي نو دی به څه وایي زه څنګه مسلمان یم. زمونږ د هر چا هائی بلډ پریشر وي، خو د هغه چا مخکې چا کمزور وي. کلاشنکوف والا مخکې د چا بلډ پریشر هائی نه شو. او عجیب و غریب خبره دا ده چې زنانو سره دومره زیاتې ولې کېږي چې په هر څیز کې سړی قسم خوري نه وایي ښځه راباندې طلاقه ده، ښځه راباندې طلاقه ده. دا رقم انسانیت دی، دا وړ سړیتوب نه دی. د یو سړي د قسم دپاره نور څه څیزونه نشته چې دی هر سړی هر کاڼی راخلي او د ښځې سر له راوغېږي. ته چې پرې دومره تنګ وي نو دا کوله ولې چې بس کم ځای ګورې طلاق ورځم طلاق ورځم. دا انسانیت نه دی. په دې پوهېدل پکار دي چې الله قهار دی. دا موږ چې کوم کلوال جوړ کړی دی دا په دې بنیاد دی چې زمونږ خیال لای چې مونږ نارینه یو او مونږ نه څوک تپوس کوونکي نشته. تپوس کوونکي شته هغه ته الله وایي. ابا تپوس کوي ستانه چې تعالی ما کوم نظام در لېږلی او قرآن او سنت تا د هغې مطابق نور څه خو پرېږده، تا یو طلاق هم شرعي طریقه وایه نه شو ورکولی. هر سړی اسلام غواړي خو د بل لپاره پکار دی چې سړی په خپل باړی باندې اسلام نافذ کړي. هر سړی چې په خپل ځان اسلام نافذ کړي اسلام باز خود راشي. داسې ګاډي کې نه دی سور، دا د انسانانو د اعمالو د عقایدو نه معلومیږي. نو الله رب العزت هغه قهار دی، هغه غالب دی. دا کم غلطۍ چې انسانان کوي دی به تپوس کوي. اپا دیم قادر دی چې خپل مجرمان له دنیا کې سپېړې ورکړي. بې شمېرې خلقو له هغه سپېړې ورکړي. عادیان دی، سمودیان دي، قوم د لوط علیه السلام دی، بې شمېره خلک د قرآن د هغې واقعات لیکلي دي. د دې لپاره چې خلک پوه شي چې د الله رب العزت د هغه قهر او د هغه غلبه د هغه زور د هغه مخکې د چا زور نه چلیږي. دا کم حال سره چې مونږ تېرېږو نن سبا د بیمارۍ کثرت، داسې کور نشته دی چې په هغې کې څوک بیمار نه وي، او بالخصوص هغه بیماري چې هغې وبایي شکل اختیار کړی دی. موسمی حالات، ملکی حالات دا ټول ډېر مایوس کن دي. هر سړی دا خوي چې ګرمي ډېره زیاته ده، لیکن دا چا ونه ویل چې یاره موږ له د استسقا مونځ کول پکار دي. استسقا مونځ خو به سړی د ساخ په وخت کې کوي که نو ساخ په وخت کې هغه خلک مونځ کولی شي چې هغوی خو وختي پاسېدلي کم صاحبان چې 11 بجې پاسي نه به ساخ مونځ وکړي.
یعنی هیڅ انسان ته د خپلې غلطۍ ادراک نشته، هیڅ احساس نشته دی چې یاره مونږ چېرته کې څه داسې جرم کوو چې من حیث القوم الله مونږ نه ناراض شوی دی. بس همیش دپاره ټوله ملبه چې کوم دی په غیر مسلمو ورچول دي چې دا چې د امریکې کار دی، دا برطانیې کار دی، او دا د فلاني کار دی، او دا د فلاني کار دی. کاش چې مونږ کې دا قوت پیدا شوی چې مونږ د خپلو غلطو ادراک وکړو، مونږ ووایو چې مونږ نه هم څه څیزونه غلط شوي دي، زمونږ عقاید برباد دي، زمونږ اعمال برباد دي، زمونږ اخلاق برباد دي کې تکبر راغلی دی، تجبر راغلی دی، لویوالی راغلی دی، مشرانو کې شفقت نشته او کشرانو کې ادب نشته. دا ټول زمونږ جرایم دي، دا قومي جرایم دي. هر سړی خپل کشر ته دا تعلیم نه ورکوي چې که تا ته مشر دوه درې خبرې وکړي نو خیر دی، بلکې دا تعلیم ورکوي چې څوک داسې وایي ته ورته داسې وایه. دا نوی نسل ته مونږ کم تعلیم ورکو او دی به دنیا کې ژوند داسې تېروي. دا ټولې غلطۍ کېږي زمونږ نه په دې وجه چې مونږ د الله قهر جبروت تسلیمو نه سره حالاتو بدلولو کې د الله اس ٹائم نه لګي. الله قهار دی، پارسیز غالب دی. سیدنا یوسف علیہ السلام چې کومه تذکره آیتونه مالوستی دي دا دغه دی چې یوسف علیہ السلام هغه جیل ته تلو، جیل ته په خپله تلو که چا لېږلی و، دروغجن الزام یې پې لګولی و. په دې وجه جیل جانا سنت رسول ہے، دا ګپې مه لګوئ. سنت هغه یې چې هغې خپل اختیاري خلق هر څه ته سنت وایي. بس دا جي سنت دي سړی جیل ته لړ شي، ټول لړ شوی هسې لګیا او په خپل اختیار نه دی تللی او په هغې الزام لګېدلی، د هغې په نتیجه کې هغه غریب لړ جیل ته. دا ویلی شي چې ټول جیلیان ګناهګار نه وي، جیلیانو کې باید یوسف غوندې پاک خلک وي. نو دا خو چا ونه وی، هر سړی وي چې جیل ته تللی دی به ګنې مجرم وي. قرآن خو دا قصه یې کړې دې دپاره ده چې هر جیلي ګناهګار نه وي. زموږ د خلکو ذهن دا دی چې ته جیل نه راغلی معلومیږي دا چې تا جرم کړی دی، معلومیږي نه داسې. قصه د یوسف په دې دلیل دی چې هر یو جیلی مجرم نه وي. په بعضې خلکو غلطې فیصلې وشي، دا یې غلطې فیصلې نتیجه کې بیچاره لړ شي جیل ته، هغه له به الله د صبر برداشت د هغې اجر ورکوي. لیکن جیل ته تلل سنت نه دی، سنت ځان له یو څیز دی. چې لاړ نو هغه هلته کې خپل کار نه پرېږدي. خلک هغه له راجمع شو، د څه شي د وجې راجمع شو؟ یو سړی چا ته جمع کېږي؟ هر سړی دا وایي ما ته خلک جمع شي، زما خبرې ته خلک غوږ کېږي، فرمان بردار دي شي. نو د هغې لپاره ځان کې څه ګټس پیدا کول غواړي، هغې ته خوش اخلاقي وایي. یو سړی چې د هغه ژبه نرموي، اخلاق یې سمي، قول او فعل کې تضاد نه وي، نو خلک په هغه ځان مړ کوي. د مشر دپاره دا بنیادي شرط دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د قرآن مجید حکم دی د غزوه بدر احد نه وروستو. تفصیل خو نشته د هغې خبرې چې مونږ وکړو، خو چام چې غزواتو باندې بحث کړي او اورېدلي نو دا به یې لوستي چې په غزوه احد کې صحابه کرامو نه څه خطا وشوه. هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم منې کړي و دې غونډۍ نه به نه راکوزېږي، پوه نه شو غریبان راکوز شو. او د هغې نتیجه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسېد.
داغه د مخې غاښونه شهیدان شو، د هغې سر کې د خود کړی نه نوتی، د هغې شاته لینګي په وینو باندې لوانده شول، شاته وغورځېد. سیده فاطمه رضی الله عنها پوزکې وسوځو، د هغې ایرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تندي مبارک کې واچوله، دې لپاره چې زخم ودرېږي. د دغې حالاتو نه وروستم الله خپل رسول ته وایي چې دا ستا ملګري بېشک هغې یو غلطي کړې ده. دا نه وایو چې غلطي نه ده کړې، خو ته دا وکړه چې د دې معاف کړه. دا د معافۍ خبره ډېره مشکلي. دا یو سړي خیال لایي چې ما د چا ګناه وکړه نه ما دې څوک معاف کړي. خدا هېڅوک نه وایي چې که زما چا ګناه وکړه نو زه به یې معاف کړم. هر سړی په دې تمه کې دی. که مونږ هر یو سړی دا قوت پیدا کړو چې که چا زما خلاف کړی دی زه هغه معاف کوم، نو بیا دا خبره دې ځای ته نه رسي دا کم دی چې مونږ خبرې رسو. مونږ ته دا پته نشته دی چې الله څه فرمایي، خذ العفو، د بل د معاف کولو جذبه پیدا کړه. دا د قرآن حکم دی، دا واجب دی چې یو سړی دا جذبه پیدا کړي چې چا زما څه جرم کړی دی ما معاف کړی. د دې نتیجه کې به خلک په تا ځان قربانوي. بزدل خلک دا کار نشي کولی. معاف کول د بزدلو کار نه دی، دا د جرأتمن سړي کار دی. بهادر سړی معاف کول کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام معاف کړل. الله ویل معافي نه یوازې بلکې زما له ولم معافي غواړه. لاس پورته کړه چې ربه د کومو صحابو نه دا غلطي شوې ده زما په باب کې دا معاف کړه. دا د مشر صفات دي قرآن ښیي موږ ته. یوازې په خولې معاف کول نه، د زړه نه یې معاف کړه او الله نه مو غواړه دعا. او دغه هم نه بلکې درېیم شاورهم فی الامر، دینه مشوره اخله. دا اعلی صفات دي چې دا مشر کې پکار دی. زمونږ مشران الله یې معافي وکړي، بس د عمر مشر نور خو پای کې څه اعلی اخلاق نه، یخ دماغ یې نه، کولو سینې نه، سوچ فکر یې نه، عمر مشر دی. د عمر مشران ډېري، مشر هغه چا کې اوصاف د مشر یې راشي. ډېر مشران مونږ داسې وینو چې هغه شان لاره کلینډرانو په شان ګرځي، پنسې به د پوندو لاندې کړي، د مشر یې سپینه ږیره یې نیولې. ته پوهېږې نه په دې باندې دا شان د 1400 کالو هلکې چې یو مشر لا بېچاره په دې نه پوهېږي چې زما ګیټې ښکاره کېدل پکار دي. دغې د مشر یې څه صفت دا وړې وړې خبرې ښکاري مونږ ته. دی به بل څوک څه معاف کړي. دا اوصافو د مشر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایي؟ ورپسې دا فرمایي چې لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. که چېرې ته بدزړی وې او که چېرې ته بدزبانه وې او سخت زړی وې، دا صحابه به ستا نه ګیر چاپېر چنګ ونګ شوی وې. مشر له پکار دي چې کاغه غواړي چې خلک دې ما ته راجمع شي، هغه سنګدل نه وي او د هغه ژبه دې سمه خوځېږي. کنځلې نه کوي چې یو داړلی او بل داړلی، یو ته بدرت ویلې بل ته بدرت ویلې. دا اوصاف دي. دغه صفتونه په سیدنا یوسف علیه السلام کې موجود وو، نو ځکه جیل کې هغه ته خلق راجمع شو. دې ته خوش اخلاقۍ وایي. هغه ته خپل حاجتونه پیش کړل، د حاجاتو جواب باغ کوي، حل بم ښیي، لیکن اول ورته مسله کوي چې اول مسلمانان شیخ هغې خو د هغه تقاریر ګڼ دي، 2-3 تقاریر دي، خو کوم چې مونږ یې ویلی دی د کوم مونږ سره نن تعلق دی هغه دا دی: یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار.
اے د جیل دو مرګرو ارباب متفرقون خیرن آیا ذمہ داران چنګ ونګ وردی او کنه یو الله چې یو د قهار دی قهار باندې هر صداغه په قبضه کې جمله څه مطلب دی جمله مطلب دا دی چې داسې کار نشته په دې دنیا کې چې خلکو هغه نه تقسیم کړي د بادو د پاره ذمہ داران شته کې نشته بادو بابا ورته ولې وایي حالته بتلل کانی به پزان مغل چې دې عجیب بادو باسي سره د اولاد د پاره جدا ذمہ داران شته پچا چې گزنی د غیر لپاره جدای پچا چې سرګرځي کوثر بابا جدای دا ارباب دي تپوس دا کی چې ارباب متفرقون آیا ذمہ داران ګډوډ وردی او کنه یو الله چې دا ټول هغه کولی شي تا تپوس کو چې پتا نه کې روخي جی تکل یو خامنډه چې وګ دی خوږي نه بل بابا لمنډه نو کور کې الله تعالی نه اوس زرګونه روپے خراب کړل ځان لا د شرک ارتکاب دیو کو ځان د جهنم ډړکړه نو ستا په کور کې ستا رب ستا आवाज نه اوري وقال ربكم ادعوني استجب لكم ستاسو رب ویلی ما ترا مدد شوای زبستاسو سوال قبلوم قرآن دام فرمائی مونږه انسان ته هغه د مړې درک نه زیات نږدې یو الله قهار دی دا ټول کارونه هغه کولی شي قهار ورته په دې باندې وایي د الله په نومونو کې څومره لوی علم دی لیکن خلق دې طرف ته سوچ نه کوي دی او صرف په دې کې دی چې جی تاسو سره څوک دوستانه نه کینو یا ودود زلزله وایي نه پتا مهربان شي د الله د نوم نه خفه راخلی بے غیرته حدی دا رسد له توپ جوړل دا الله نوم دې لپاره استعمال دا الله نوم دې لپاره استعمال کړي چې پاغي عقیده جوړه په دې عقاید جوړي الله ته ودود پرې وجوي چې هغه مینه کوي د مخلوق سره کاش کتا است علم وچ الله سمره مینه کوي د دومره جرمونو باوجود الله مونږ ته یا عباد وی یا عباد قل یا عباد الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله زمای بندگان ته وایا چې غي ګناهګار دي زمونږ یو اولاد چې زمونږ خبره نه مني مونږ یې د خپل اولاد وایو ایسوک نه وایي لیکن د ګناه باوجود الله مونږ ته خپل بندگان وایي دا الله مين خلق نه پیژني دی بس دا نوم غلط استعمالي دا الله نوم غلط ما استعمالوي کوشش دا کوي چې دا الله توحید پیژنې الله قهار دی هر یو چیز ورکون کې هغه دی او هر تکلیف لري کوون کې الله قهار په دې معنا باندې دی حالات چون کې ډېر د ګرمۍ دي د دې وجه نه آخر کې خلاف معمول مطابق نه خلاف معمول یو اجتماعي دعا وکړو او په دې مقصد باندې کو چې الله زموږ په حال رحم وکړي ټول ملک د دې مصیبت ضد کې دی ایله لپاره ښه دا ده چې مونږ د زړه د کومې نه ووایو چې روا مونږ ګنهګار یو زمونږ د ګناه هغې ته مه ګورې خپل رحم و کرم ته وګورې پخوا خو دا کتاب کې لیکلي وو چې یو سړي به ټوله شپه ډمتوب وکړو او چې سهار وشنه ویل به خاوند عفو راته وکړي او د ګناه اثر مې په اسمان لګېده یعنې اډمانو ته هم دا علم و دا پته به وه چې زمونږ د دې جرم معاف کوونکی والله دی لیکن زمونږ لوی لوی خلق په دې نه پوهېږي چې زمونږ دا کم جرایم مونږ قومي طور کوو دا واقعي جرم دی نو زړه کې ځان ګناهګار وګڼئ هسې ظاهري طور نه یقیني وګڼئ چې مونږ ربه ګناهګار یوستو
او دا مو وایئ چې ربه مونږ په دې پیمانتیا ښکاره کوو. بیا دا دعا مو کې چې یا ربه دا کم مصیبت تارې ملک راوستلی چې مونږ مونځ یو ځای نشو کولی، زمونږ خاده یو ځای نه کېږي، ګید رې نه کېږي. ربه دا مشکل په خپل فضل باندې زمونږ نه لرې کړي. او کم د ګرمۍ د وجې چې مونږ ته کم تکلیف رسېدلی د هغې لپاره خو حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې صحابي راغی ویل چې یا رسول الله حالات ډېر خراب دي. د هغه لاس پورته کړل اللهم اسقنا غیثا مغیثا هنیئا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار. یا الله مونږ باندې باران وکړه، اللهم اسقنا غیثا مغیثا. هغه باران چې هغه زمونږ دپاره زمونږ تکلیف د ختمولو باعث جوړ شي. غیث دی وي خو مغیث دی وي، داسې باران نه چې سیلاب راولي. اللهم اسقنا غیثا مغیثا، داسې چې زمونږ د تکالیفو د ختمولو باعث شي. اللهم اسقنا غیثا مغیثا هنیئا مریئا مریا، چا د خوشحالی باعث شي. چا ګیاګانې روټو کوي هغه فصلونه روټو کوي. پیغمبر دعاګانې څومره جامع عاجلا غیر عاجل. ربا ته پې تلوار وکړې، ربا نور مهلت ولا مور کې اجتماعي دعا وکړې. اللهم اسقنا غیثا مغیثا هنیئا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريا مريا عاجلا غير عاجل نافعا غير ضار. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وعلى أصحابه.